د علاقې یو ډېر مالدار سړی دی، ربطي دی. یو بچی و، تعلیم یې په حاصل و، سکول، کالج، یونیورسټي بهر ملک ته یې ولېږلو اعلی تعلیم دپاره. ویل ډېر زمانه بس دا بچی چې کله فارغ شو، ډاکټر شو، ډګري واخیستله، ویل کلي وطن ته واپس راتلو. ویل په کومه ورځ چې راتلو صرف په دا یوه ورځ باندې ورته په استقبال مختلفو انتظاماتو یې ورته 10 کروړه روپۍ په دا یوه ورځ لګولې. ویل اسلام آباد ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې راتلو د ویل زه م ورسره ناست وم. ویل کلي ته لا موږ نه یو رسېدلي، دا بچي به دا پلار پسې دغسې دا مخ راتاو کړو، ورته یې بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو. ورته یې بچی ما تا سره څه ظلم کړی دی؟ ما خو به تا تعلیم حاصل کړو، لکونه کروړونه روپۍ مې در باندې ولګولې، ډاکټر جوړ شوې، ته مې ظلم دې راسره وکړو. هغه ته نه و پته، هغه بدقسمته بچي ځانکدن شو. ویل ځانکدن کې ورته دغسې دا مخ راواړو، ورته یې بابا ټول عمر دې دنیا پسې ذلیله کړم، کله دې رب را ونښودو، کله دې آخرت را ونښودو، کله یې د رب سره زما تعلق جوړ نه کړو. بابا زه اوس د دلته نه روان یم، بابا لږ ساعت بعد به د قبر تیارو ته حواله کېږم. بابا زما د ډګرۍ وصل ته به کار نه راځي، بابا زه به هلته فرشتو ته اوس څه جواب ورکړو. ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ راوویله، ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو، راولېد وفات شو. محترمو په د بچو ورندېږئ، دوی درته هغه وخت کې بیا ګیله ونه کېږي. زما مقصد د خبرې دا نه دی چې تاسو بچي ډاکټران مه جوړوئ، انجینران مه جوړوئ. ډاکټر هم جوړ که، انجینر هم جوړ که، تعلیم هم پرې وکړه، خو کم از کم دا بچی د ده د 2 ورځو دنیا دپاره د دومره لوی آخرت مه تباه کړه. دې جومات مدرسو ته یې راولېږه، ذهن یې جوړ کړه بچي ته مسلمان دی، کم از کم یو اسلامي ذهن درته ورکړه، دا دینداره جوړ کړه. کله چې دې بچي ته احساس پیدا کړو ته مسلمان دی، دا دې دینداره جوړ کړو، د دې نه بس چې هرې شعبې ته دې لګي، هر څه جوړ